إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. زما خوږو کشرانو مشرانو عزتمندو، زستاسو په خدمت کې دا سیرت منګه چالو کړه ده او د آدم علیه السلام نه واخله د محمد صلی الله علیه وسلم پورې به ان شاء الله دا منګ رسو، بلکې د صحابه کرامو سیرت په کې هم منګ وایو که الله چرته زندگی راکړه او زندګۍ وفا وکړه نو ان شاء الله زموږ د اراده ده. نو هغه ورځ منګه د هغه ځای پورې دا خبره رسولې وه چې د مهلایل زوی وشو او هغه زوی غټ شو، او چې کله مهلایل وفات کېدو نو هغه زوی چې د اخنوش په نوم باندې و هغه ته ویل چې ته به زما په ځای باندې جان نشین مقرر شي او ته به دا قوم سنبالې. هغه داسې خلق وو زمونږ په شانتې خلق نه وو، ټول نیک عمله خلق وو، نیک عمله نیکان خلق وو ټول. د هغه قابیل پکې لږ ګرانکاره و او ګناه یې کړې او نور چې کوم وو دا ټول نیکان خلق وو. د 10 پیړو پورې یعنی د 1000 کالو پورې دا نیکان خلق وو. په دې کې څه شرک او څه نور ګناهونه دا پکې نه وو. نو هغه اخنوش چې جان نشین شو د مهلایل د خپل پلار، نو هغه وروسته د ادریس په نوم باندې یاد شو، کم چې موږ د ادریس علیه السلام په نوم باندې پیژنو. د ادریس علیه السلام خپله داسې څه غټه قصه نشته. د نور چې کوم 3 کتابونه دي، زبور، تورات، انجیل، دې ته په موجوده وخت کې بایبل وایي. په دې کې د دې قصې ډېرې اوږدې دي، خو هغه نومونه چې کوم دي هغه د چا په سمجھ کې نه راځي چې دا څنګه دي، بلکې زمونږ دپاره هغه خبره فرض ده نه. زمونږ دپاره هغه خبره فرض ده کوم چې زمونږ په دې قرآن کریم یعنی د الله په دې کتاب کې راغل دی. نو د الله په دې کتاب کې صرف دا خبره راغله چې ولوله د ادریس علیه السلام دا کتاب او دا د الله یو رښتونی نبی و. نو د ادریس علیه السلام 15 بچي وو. د یو نوم و د مشر ود، د بل نوم و سوعا، د بل نوم و یعوق، او د بل نوم و د څلورم نوم و یغوث، او د 5م نوم و نصر. دا 15 کسان دا ډېر نیکان کسانو
پیغمبران نو خو نیکان کسانو ډیر زیات او الله رب العزت په هر وخت خوشاله او نیکیانې به کولې او حق کسانو دعوت او تبلیغ د پیغمبرانو زامن شینو هغه خو تربیت ولا خپل مور پلار ور کړی نه هغه څومره خی نن سبا کې چې کم چرته ښه عالمي او خپل بچو له تربیت ورکی نو هغه بچی څومره په ادبي هر خبره په طریقه کوي د هر خبرې په داسې شان کوي چې اخلاقی توازن برابري نو هغه صحیح کسانو نیکان کسانو بزرگان کسانو بزرگانو نه مطلب دا دی دا اوس چې دا کم خلق دا سوچ کوي چې یاره پلانې بزرگ دسو هغه په حوال وته یا بچا سمندر په کوزه کې بندو یا به دا دیوال دې ځګنه خوازو بل ځګی ته دا ونه به راوړه په بل ځای کې به خو دا د بزرګي شان نه دی بزرگ مطلب نیک کسو بس ته دینه په اخو د بزرگ نور سنشته دا نیکان کسانو پدې کې وخت تیرې دو نو دا پدې کې دا یو کس مشر چې و دا ود دا وفات شو او خلق پس ډیر خفو ډیر زیات پس خلق خفو یار چې نیک کس او ډیر زمونږ نه لاړو او دا به څنګه چلی لکه سړی چې یو ځای کې علم کوي یا قرآن مجید دا علم کوي یا د حدیثو کوي او یو صحیح کسی استاد او چرته وفات شي سړی پس څومره خپي تک شانتی هغه کسان چې کوم او اپ دې پسې خفو د سپا بیا ابل وفات شو سوخ بعد حتی کې دا 15 کسان وفات شو دا نیکان کسانو نو دا چې وفات شو نو دا قوم پسې خفو مکمل پسې خفو ډیر زیات پسې خفو نو دې کې شیطان ته پته ولګی دا چې یاره دا خلق خفه دی او راشه د دې خواله ورشه چې یو طریقه وکړه چې دا خلق دې ګناه طرف ته مایل شي دا شیطان چې کله یو کار کوي که نه نو دا داسې تا ته نه و چې دا د ګناه کار دی ورته یې وکړه بلکې دا د نیکۍ په روپ کې تا ته وسوسه در راچوي لکه یو سړی هغه ته وایي یاره ته ټي وي واخله ته به په دې کې اذان اورې ته به پکې تلاوت اورې په دې کې به ته حج او ګورې نو هغه چې په هغه طریقه باندې سړی دغه راوړي هغه شی راوړي ټي وي راوړي نو بس اولنۍ ورځ پکې دا اذان واوري او نیکې خبرې او تفسیري او دا سبق او په دویمه په درېیمه اخره کې رو پرو د هغې شوق ختمیږي بیا پکې داسې ګانو ته ګوتې واچوي بیا د ګانو نه اخوا بیا ډرامو نه اخوا بیا فلمونو ته بس اخر دا چې سړی مکمل دا دین نه کټ شي او ګمراهۍ طرف ته مخه شي نو شیطان هم دغه ځای کې هم دغه شانتي چل وکړو چې د انسان په شکل کې راغی او د قوم ته وایي چې تاسو ولې خفه یئ نو دا قوم ورته وایو چې خفه به نه یو زمونږ دا 15 مشران دا بزرگان دا نیکان کسان چې وفات شو مخکې به چې موږ عبادت کوو نیکي به هم کوله دیو به زمونږ سره وو موږ به د دیو په خدمت کې حاضر وو دیو به موږ ته وعظ نصیحت کوو تبلیغ به کوو نو موږ ته به د نیکۍ ډېره غټه مزه راکوله چونکې وس هغه نشته نو موږ ډېر زیات خفه یو نو هغه شیطان ورته ووی چې دا کومه غټه خبره ده داسې شی به وکړم زه به درته د 15 کسانو تصویران یعنی بوتان جوړ کړم شکلونه او بس دا دې ته چې تاسو ګورئ نو تاسو ته به دا کسان را یادېږي نو چې دا کسان درته را یادېږي نو الله به درته را یادېږي نو چې الله درته را یادېږي نو تاسو به نیکي کوئ کسان ووایي چې دا خو ډېره خبره ده بس جوړه که اجازت یې ورکو هغه د دیو په اجازت باندې دا بوتان جوړ کړه دا 15 شکلونه
ظاهري خبر د یو چا شکل چې جوړ کې هغه ته بوت وای چې صاحب کې نه مړی تم بوت وای او د سې د سړی چې رچانه سې یقین ساتي هغه تم بوت وای د مخلوق نه. نو بیا به دغه کسان چې وو دغه پیړۍ چې وانو دغه شکلونه په یو ځای کې دغه کړه او یو ځای مقرر کړه لکه څنګه چې زمونږ جمعات دی نو هغه دغه یو شکل په یو عبادتګاه کې کېښود هغې ته به کاته و عبادت پې کوو. په هغه وخت کې دا مجسمې او دا بوتان دا ناجایزه نه و وس خو د ګناه کار د ناجایزه دی په هغه وخت کې نه و. نو بس دغه کسان چې کوم دي دغه ته چې به کاته نو عبادت پې کوو او خوان به ول عبادت ورکوو. بیا رو پرو دغه کسان چې کوم دي دغه پیړۍ لاړه ختمه شوه. بیا د دیو بچی رااله دا شیطان چې غلی غونتې راغی چې ستاسو د پلرونو او د نیکونو به د دې لږ تعظیم کوو لږ شانتي کې تعظیم داسې لږ به ورته ښکته کېده غونتې کېږي لږ تعظیم شانتي به یې وله کوو. نو بس هغه کشران چې دي نو هغه شیطان یې څه پېژاندو چې دا شیطان دی داسې دی او دغه نیک سړي په شکل کې به وله راغی نو هغه بیا د هغه داسې لږ به ورته ښکته کېدل او ټیټېدل به ورته احترام او تعظیم یې ورله شروع کړو. بیا کېده دغه پیړۍ هم لاړه ختمه شوه بله پیړۍ راله هغې ته بیا شیطان راغی ورته وویل چې ستاسو دا پلرونه نیکونه چې دي دا خو به د دې ته داسې سجده به ورته لګوله داسې د دې به عبادت کوو. لنډه خبره دا ده مړه چې بس کسانو به دې ته سجدې شروع کړې او بیا د دې نه بعد مکمل د دې عبادت شروع کړه. بیا ورته ووایي چې مړه په جومات کې یا په عبادتګاه کې سره خو هر سړی په خپل کور کې یو بوت یا دو بوتان کېده وایي او هلته په هغه ځای کې د دې نه غواړئ او دا به تاسو د دې نه غواړئ او دا به د الله نه غواړئ ستاسو کارونه به کېږي. په دې کې پیړۍ تلې انسانان پیدا کېده او مړه کېده بیا به د هغوی بچي راتله او بیا به هغوی ته دغه شل کوه. آخره کې داسې حالت له دا کسان ورله چې رب تیر شو او د الله پاک عبادت تیر شو د دې بوتانو عبادت شروع کو او د دې زیږي نه په دې قوم کې شرک پیدا شو او شرک یې شروع کو او په دې کې ټیم تیرېدو نو الله پاک دا شرک دا دومره غلط شی دی. الله پاک په قرآن کې فرمایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د ټولو نه غټه او عظیمه ګناه څه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ټولو نه عظیمه او لویه ګناه چې ده دا شرک دی. شرک مطلب د الله سره څه شریک کول په عبادت کې یا د الله نه ما سوا په څه باندې یقین لرل چې یاره دا د الله نه ما سوا بلا اسباب یو خو د اسبابو د درجې پورې خبرئ یو بغیر د اسبابو د درجې پورې خبرئ. نو دغه بغیر د اسبابونه چې یو سړی د الله سره څه شریک کوي یا ورسه پیران شریک کوي یا ورسه دا کم کسان چې مړه دي یا مزارونه چې جوړ کړل یا ورسه دا شریک کوي یا پیغمبران یا ملایک هر څوک چې دې ته شرک وایي. شرک د شراکت نه وته دی او لکه څنګه چې دوه کسان یو سړی دا زه تاسو ته مثال درکوم یو سړی او هغه ځان ځمکه اخیستي په خپلو پیسو یې اخیستي او بل یو کس راشي په رشته دارو کې څوک کسي او هغه ته وایو چې یاره زما د ځمکه ستاسو شریکه ده. نو لکه څنګه چې هغه د ځمکه چاله نه ورکوي نو او بل دویم کس نه برداشت کوي یا د کور یو مشر هغه په کور کې یو مشر او بل کس نه برداشت کوي یا داسې د چا ښځه په هغې کې بل کس نه برداشت کوي نو دې ته شراکت وایي.
دا شراکت چې دی چې انسانان دا شراکت نشي برداشت کولی نو الله رب العزت دا شراکت دا ډېر سخت بدی شي او د دې شرک داسې الله پاک په قرآن کې بیان کړی دی د دې مثال و د شرک چې څوک کوي د دې مثال داسې ده چې د اسمان نه را گذار شي اسمان څومره لري دی 1500 کاله میله مزل دی وته بلکې د دې نه هم زیاتې دا خو د انسانانو دا خبره کړله نو وایي چې د اسمان نه یو سړی را گذار شي او په هوا کې چې دا مارغان د غوښې او د هر څه نوچ کې د دې نه زیاته عظیمه ګناه د شرک نو کله چې دا شرک ډېر زیات شو او د حد نه خبره تیره شوه نو الله پاک نوح علیه السلام دنیا ته راولېږو او په دنیا کې پیغمبر چې کله راځي دا په خپل قوم کې راځي دا د بل ځای نه راځي په خپل قوم کې په دې وجه الله رب العزت را لېږي چې د قوم ته د وړوکی د قوم سره لوی شي نو هر سړی پیژني چې یاره دا سړی ښه سړی دی دا امانتدار دی دا دیندار دی دا ښه دی دا په لین دین کې معاملات صحیح دي نو د دې په قوم کې الله پاک دا نوح علیه السلام را ولېږو او بیا دې له پیغمبري ورکړه او نوح علیه السلام 900 کاله تبلیغ وعظ نصیحت دای وکړو د خپل قوم ته او هر سخت برداشت کړه د نوح علیه السلام مشابهت دا په دعوت و تبلیغ کې او په شرک او په دغه کې د نبی علیه السلام سره ده ځکه چې نوح علیه السلام هم مشرکین ته الله پاک را لېږلی و او نبی صلی الله علیه و آله وسلم هم الله رب العزت مشرکین ته را لېږلی و د عرب نوح علیه السلام په عراق کې دا علاقې وې او دې ته الله پاک را لېږلی و او دې ځای کې دا قوم اوسېدو نوح علیه السلام 900 کاله چې دعوت تبلیغ وعظ نصیحت وکړو نو پچای سا اثر ونکو او کسانو پسې ملنډې کولې او ټوکې به پسې کولې چې وس موږ ستا دپاره د خپل پلار نیکه دین پرېږدو او ستا دین ومنو نو په دې کې ټیم تېرېدو او ډېر زیات ټیم پکې تېر و ځکه چې د نوح علیه السلام عمر 1000 کاله و په دې کې به څه کسان مړه کېده او بیا به د هغوی بچي کېده او هغه به رالویېده او بیا به هغه مشرکین او بیا به هغه مړه کېده او بیا به نور د هغوی بچي کېده به راتله هغه به مشرکین و نوح علیه السلام ډېر ستړی شو په دې دعوت تبلیغ باندې آخره کې نوح علیه السلام الله پاک ته سوال وکړو چې یا الله رب العالمین زه خو ډېر ستړی شوم او که د دې خلکو څه نور څه وکړم نو نوح علیه السلام دیو ته خیرې وکړې دوی ته خیرې وکړې او هغه خیرې څه داسې دي دا په سورة نوح کې الله رب العزت ذکر کړلی چې وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا او به نوح علیه السلام اے رب زما مپرې دې په دې ځمکه باندې د کافرانو یو کور مطلب یې دا چې د کافرو یو کور هم په ځمکه په مخ مپرې دی ولې چې دا په دې کې د دیو بچي هم کافران دي او دیو چې څومره نسلونه دا به کافران نو چې دا ختم شي او نوی نسل راشي نو هغه به صحیح کسانی ولې چې دا زاړه جراثیم خو به ختم شوي که نه
څوک په داغه د گمراه کولو نه نو اب صحیح کسان نیک عمل صحیح کسان وي نو الله پاک نوح علیہ السلام ته وحی وکړه چې زما په نگرانی کې یو کشته جوړه کا مطلب د دې خبرې دا ده چې وحی بکیدا چې دا کشته په دې طریقه جوړه کا په دې کې دومره تختې ولګاوه په دې کې دومره میخونه ولګاوه نوح علیہ السلام په یو سارا کې دا کشته جوړول شروع کړل د الله رب العزت په حکم باندې او د هغه په نگرانی کې په دغه لار بچي د کافر او د مشرکین تیرېدان او دیو به د دې مذاق وړاو او استهزاء به کوله او ملنډي او پښمنډي به پسې کولې چې موسی نوح علیہ السلام د وسپوري نبی او پیغمبر او وسط نجار او ترکان جوړ شو کشته جوړي نوح علیہ السلام به ته چې تاسو ته ډېر زر پته ولګي خو بیا به دا ټیم تیری نو چې کله هغه کشته هغه مکمل کړه نو الله پاک ورته حکم وکړو چې دې کشته ته وخیجه او چې کوم مسلمانان دي هغه ته هم ور وخیجه او د دې زناور چې کوم دي چرین پرند د دینا جوړه جوړه ور وخیجه و دیتا پدې کې الله رب العزت باران شروع کو اول د تنور نه اوبر اوته او بیا باران شروع شو د غرونو نه چینه زمکه خپل اوبر ایسته او یو غټ سمندر جوړ شو د دې ټول زمکه نه کم ځای کې چی دا خلق آباد یعنی عراق پدې کې نوح علیہ السلام خپل بچی مخجوله او ګوریان یو مور پلار ول شي دغه مور پلار ام مسلمانانو ایمان والو هغه نوح علیہ السلام چې دعا کوي چې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات دغه دعا کوي د دینه دا معلومیږي چې د نوح علیہ السلام مور پلار مسلمانانو او ایماندار خلقو د نوح علیہ السلام یو زوی کنعان هغه چې کله دا نوح علیہ السلام په کشته کې وو نو دته ناره وهله چې راوخېجا او دا وبدي ویس یو غرق پدې کې نو هغه چې زنه درخېجم او ما به دا وبو نشي وړه او زبا غرته وخېجم او التبا پنا واخلم پدې کې نوح علیہ السلام او زوی دا خبرې کولې چې یو چپه غټه چپراله او دای غرقو بیا نوح علیہ السلام الله ته سوال کوي چې یا الله تا خو زما سره وعده کړو چې زبستا اهل نغر کوم او نبی تبا کوم نو الله ته په جواب کې فرمایل د وحی په ذریعہ چې دا کنعان چې وو دا استاد اهل نه ده کدا استاد اهل نه وي د بستا دین قبول کړي وي لہذا د دې مبارکي زمانہ بیا تاسو چونه کې په بعضی روایتو کې دا خبر راځي چې نوح علیہ السلام چې 9.5 کاله واعظ نصیحت او تبلیغ کړو څومره کسان مسلمانان شو نو څوک چې و کسان مسلمانان شو په دې کې اختلاف ده چې درې زامنو او درې انګوریانې وي او دوی مور پلارو لکه اته کسان او په نورو تاریخونو کې په روایتو کې دا چې 73 کسان دریاو یا 15 یا اتیا داسې مسلمانان شو نو انسان که چېرې دې ته سوچ وکړي چې نوح علیہ السلام بس څومره واضحې خبرې کولې هغه څه زمونږ په شانتي نه عام سړی و پیغمبر و د پیغمبر په خوله کې چې کم تاثیري او کم مټاسي او کم لذتي او کم خوندي نو هغه د عامو کسانو په دغه کې نه په زبان کې نه خدا دې نه دا معلومیږي چې دا خلک ډېر بدبخته خلکو چې دا هغه د نوح علیہ السلام په
وینا دا نه دي مسلمانان شو نو دا واقعي چې بدبخته خلک. نو د الله عذاب راغی د سیلاب په شکل کې، د سمندر په شکل کې، د طوفان په شکل کې. دا عذاب راغلی دی د رجب په 10 تاریخ او 6 میاشتې زما خیال د رجب نه چې سړی حساب ولګوي نو د 10 محرمه پورې 6 میاشتې جوړېږي زما چې څومره خیال دی ما. نو په 10 رجب نه کشتۍ کې دا کسان سواره شو او په 10 د محرم باندې دا عذاب الله پاک ختم کړی دی. دا دومره اوچت غټ عذاب و طوفانو دیتا طوفان نوح وی چې دا غرونه او ارضګه د وبونه ټکو لکه دا صحرا چې کوم دا دومره اوپر اغل و چې د غرونو سره رسیدل وي بلکې د غرونو ناغوخته وي. نو په 10 محرم چې کله د عذاب دغه د جودي یو پهاړ دی یو غر د جودي په عراق کې دا کشته بیا په هغه باندې ولاړه وه. بیا عذاب چې ختم شو الله پاک ځمکې ته حکم وکړو چې دا خپلې اوبه راکاږه. د ځمکه وچه شوه او د نوح علیه السلام څخه چې کوم 73 کسانو یا 83 کسانو یا 80 کسانو یا 8 کسانو هر څومره چې الله پاک ته علم دی دا را کوشو د کشتۍ نه او په دې ځمکه خپل چال چلن زندگی شروع کړه. او هغه کسان چې کوم دي کسان نور چې کوم مسلمانان کسانو د نوح علیه السلام هغه کسان دا غوسه نسل نه دی پاتې شوی هغه وفات شو دي. صرف د نوح علیه السلام چې کوم 3 زامنو هغه 3 زامن دا غو نسل باقی پاتې شوی دی او نور کم کسان چې وسو هغه وفات شو دي ټول. د نوح علیه السلام چې کوم 3 زامنو دا غو نومونه دادي سام مشر زوی د نوح علیه السلام او حام بیا پسې په 2 نمبر حام او په 3 نمبر یافسو. دا سام چې دی دا ډېر نیک عمله او مخلصه او صحیح سړی و عبادت گزار. نو د دې سام نه بیا 3 قومونه پیدا شو دي د دې چې کوم بچي دي. یو عرب دا کوم موجوده عرب چې دا عربیان چې وته مونږ وایو دا او بل د روم د خلکو ایټلی او دا چې وته وایي نن سبا د انګریزان یعنی دا او فارس ایرانیان دا د سام اولاد دی. او دا خلک د عرب چې دي دا ډېر نرم خلک دی ډېر دغه خلک دی ځکه چې دا سام الله رب العزت وایي چې څوک نیک عملی زه د هغې په نسل کې برکتونه اچوم. نو دا پیغمبران چې څومره هم راغل دي دا د سام په نسل کې راغل دي او په دې به انشاءالله وروسته تفصیلي را روانو درسونو کې به دې موږ په تفصیل سره خبره کوو چې دا خلق د کوم ځای نه دي او دا چا زامن دي. حام چې دی دا د قبط والو او د سودان والو او د بربریانو پلار دی. قبط والا هغې ته وایي قبطیان کم چې فرعونیانو دغه قبطیان دي دغه نسل قبطي نسل او سودانیان خو تاسو په خپله پېژنئ تور چې کوم دي بربریانو دغه هم تاسو پېژنئ دا هم ځانه خلک دی. یا پس 3 ځای و د نوح علیه السلام. نو د دې نسل چې کومه دی نو ترکي والا
کوم چې دا موجود ترکی دا ترکی والا چې دي دا د دیو نسل دی او ثقالبه یو قوم دی یو دغه دای نسل دی دای بچی دي او یاجوج ماجوج دا هم انسانان دي دای بچی دي نو دا خبره په دې ځای باندې موږ دې حد ته راورسوله چې د یافس اولاد د حام اولاد د سام اولاد